ولا تنكحوا المشركات او تاسو نکاحونه مو کوئ د مشرکانو ښځو سره. اوس دلته کې الله پاک د نکاح حکم بیاني چې مشرک سړی به د مسلمان سړي ښځې سره نکاح نه کوي او دغه رنګې مسلمانه ښځه به مشرک سړي له په نکاح باندې نه ورکوي، ځکه چې دا مشرک دی خو شرک کوي، دی خو کفر کوي. د کفر نه خو پکار دی چې مسلمان نفرت وکړي، او چې کله د مسلمان او د کافر نکاح وشي او د نکاح سره محبت پیدا کیږي د دواړو په منځ کې، د نکاح سره د ښځې او د خاوند په منځ کې الله پاک محبت پیدا کوي. نو چې کله د مشرک او د مسلمان په منځ کې محبت پیدا شي نو د دې سړي بیا دی به ورو ورو کفر طرف ته مایله کیږي، او تر دې پورې کو کفر ته دې مایله هم نشي، کم سے کم د کفر نه به نفرت ختم شي، ځکه د په خپله ښځه کې چې کوم دی دننه کفر پروت. نو الله پاک انسان ته د جنت او د مغفرت دعوت ورکوي. الله وی جنت ته لاړ شي، د جنت دعوت الله پاک مسلمانانو ته ورکوي، او مشرکان ورته د دوزخ دعوت ورکوي. نو دی بیا د الله خبره مني او د مشرک خبره مني. د دې وجې نه الله پاک جل شانه مشرکان ابتدا اسلام کې جایز وو، بیا وروسته الله پاک دا حکم راولي، ځکه چې مسلمانان کم مشرکان ډیرو. نو ابتدای اسلام کې مسلمان سړي به د مشرکې ښځې سره نکاح کولی شو، خو بیا وروسته الله پاک جل شانه دا آیاتونه راولېږل چې کله مسلمانان ډیر شو. دغه حکمت چې کله مسلمانان ډیر شو بیا ضرورت پاتې نه شو. نو مشرک سړی به د مسلمانې ښځې سره نکاح نه کوي، مسلمان سړی به هم د مشرکې ښځې سره نکاح نه کوي، او بلکې تر دې پورې چې ښځه او خاوند دواړه مسلمانان او په دې کې یو مرتد شو، د اسلام نه واوړېدو، د نکاح خود به خود چې کوم دی ماته شول، نکاح چې کوم دی ختم کړلی شو، داسې ښځه په ده باندې طلاقه شول. ولا تنکحوا المشرکات، او تاسو نکاحونه مه کوئ د مشرکانو ښځو سره حتی تر دې پورې یؤمننا چې هغوی ایمان راوړي. ولا امة، او خامخا وینځه چې کوم دی مؤمنة مؤمنه وینځه، ولا امة وینځه مؤمنة مؤمنه، نو مؤمنه وینځه خیر ډیره غوره ده من مشرکة د مشرکې ښځې نه، د مشرکې آزادې ښځې نه مؤمنه وینځه دا ډیره زیاته غوره ده. وینځه اصل کې یو غیب دی، ځکه چې د وینځې سره نکاح یو سړي وکړي نو د دې هر څه به د دې دا کم خاوند چې دی، ځکه دا خو د خپل مالک خدمت هم کوي، د چا په ملکیت کې چې دا وینځې وي نو دا به د خپل خاوند د خپل مالک خدمت هم کوي، نو هر څیز یې د تکلیف وي، هر څیز د مالک نه به تپوس کوي، بلکې د مالک د اجازت نه بغیر دا وینځه نکاح هم نشي کولی. دغه رنګې غلام خپله نکاح هم کوي نو د مالک د اجازت نه بغیر نشي کولی. نو غلامی او وینځتوب دا چې کوم دی یو غیب دی، خو بیا هم الله پاک فرمایي چې دا وینځه چې کومه ده که نه چې دا مسلمانه ده نو دا د هغه مشرکې آزادې ښځې نه چې کوم دی غوره ده. دغه رنګې مؤمن غلام دا د مشرک آزاد سړي نه چې کوم دی بهتره او غوره دی. حتی یؤمن ولا امة مؤمنة، او خامخا مؤمنه وینځه خیر ډیره غوره ده من مشرکة د مشرکې آزادې ښځې نه. ولو اعجبتکم، اگر کو هغه تاسو ته خوښوي، تاسو ته ښه لګي، ولو اعجبتکم اگر کو هغه تاسو تعجب کوي چې مطلب ستاسو خوښوي، تاسو ته دا مشرکه ښځه خوښوي او ستاسو دغه خوښوي، خو د دې نه دغه مؤمنه وینځه ډیره بهتره ده. ولا تنکحوا المشرکین، او تاسو په نکاح مه ورکوئ مشرکانو سړو ته، ولا تنکحوا او تاسو په نکاح مه ورکوئ ښځې المشرکین مشرکانو سړو ته حتی تر دې پورې یؤمنو چې هغوی ایمان راوړي. ولعبد مؤمن، او خامخا غلام مؤمن چې دی مؤمن غلام خیر دا ډیر غوره دی من مشرکن د مشرک آزاد سړي نه. ولو اعجبکم اگر کو هغه تاسو ته ښه لګي، کو دا مشرک سړي تاسو ته ښه لګي، خو د الله په نیز باندې د مؤمن غلام د دې مشرک آزاد سړي نه غوره دی. او دغه رنګې مؤمنه وینځه دا د مشرکې آزادې ښځې نه الله ته غوره ده. اولئک هم دا خلک دی یدعون دوی بلنه ورکي الی النار اور طرف ته، دا مشرکان چې دي اور طرف ته سړی رابلي. والله الله تعالی یدعو بلنه ورکي الی الجنة جنت طرف ته، والمغفرة او مغفرت طرف ته باذنه په خپل حکم سره، ویبین او بیانوي آیاته خپل آیاتونه للناس د خلکو دپاره لعلهم یتذکرون دپاره دی چې دوی نصیحت قبول کړي. نو د مشرکانو ښځو سره خو نکاح دا جایز نه دی، البته کوم چې اهل کتاب دي، اهل کتاب هغې ته وایي
چې په الله او آخرت باندې ایمان راوړي او خپل پیغمبر مني او په خپل کتاب باندې ایمان راوړي. آسماني هر یو کتاب چې کو تورات مني، کو انجیل مني، کو زبور مني. د اهلی کتاب یهود او نصارا ته مراد. نو د يهوديانو او د نصاراو د خزو سره مسلمان سړی خو نکاح کولی شي، اگر چې بهتر غوره نه دی، خو جایز دی کو چا د يهودانو خزي سره یا د عیسایانو خزي سره مسلمان سړی نکاح وکړلا نو نکاح کیږي، نکاح جایز دی، غوره نه دی، بهتر نه دی، خو جایز دی کیږي. خو مسلمان سړی خپل زنانه، خپل لور، خپل خور دا يهودي او عیسائی له نشي ورکړي، د دې دواړو نکاح نه کیږي. ځکه چې اسلام په ټولو دینونو کې غوره دین دی. نو ښځه هم محکومه وي، مطلب دا د خاوند د لاندې زندگی تیری، د خاوند محتاج وي. نو که یو سړی یهودانه عیسایانه ښځه وکړي نو شاید چې دی مسلمانه کړي، اگر چې داسې نه کېږي ډېر کم کېږي، خو شاید چې دی مسلمانه کړي. خو چې کم مسلمان یو یهودي او نصراني چې کوم دی ښځه په نکاح باندې ورکړي نو کېدای شي د اسلام نه والي، ځکه سړی خو زورور دی که نه، الرجال قوامون علی النساء. نو د دې وجې نه د مسلمان سړی دی د عیسایانې یا یهودانې ښځې سره نکاح کولی شي، خو مسلمان خپله لور خور د عیسایي یا یهودي له په نکاح باندې نشي ورکولی. خو دا ګورې د هغه چا دپاره ده چې کوم سړی الله مني او خپل پیغمبر، اگر زموږ پیغمبر نه مني، یهودیان زموږ پیغمبر نه مني او خپل پیغمبر مني او په دریو کتابونو کې تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید څلور کې هر یو کتاب دی مني، یو کتاب بني په هغه د خپل ژوند دستور جوړ کړي، کو تورات مني، کو انجیل مني، کو زبور مني، نو دې ته اهل کتاب ویلی شي. خدای زموږ په دې زمانه کې چې کوم د یهودیان یا عیسایان خلک ورته نسبت کوي دا اهل کتاب نه دي. علما وایي دا ملحدین دي، دین الله مني نه آخرت مني او نه په خپل پیغمبر ایمان راوړي، نه زموږ په پیغمبر ایمان راوړي او نه خپل کتاب مني. دي خپل لونه د دې دا عیسایان او دا یهودیان د دې زمانه چې کوم دي دي کې اکثریت دا ملحدین دي، دین نه مني، یو کتاب نه مني، دی الله هم نه مني، آخرت هم نه مني. په دې دور کې جایز نه دی. خو که تا ته صحیح پته ولګېده چې دا سړی عیسائی دی، صحیح دی، خپل کتاب هم مني، خپل پیغمبر هم مني، بیا ټیک ته، بیا خو ټیک دی. خو په دې دور کې نشته دی د دې، او خو غوره بیا هم نه دی، ګوري غوره نه دی، ځکه چې ستا چې کوم اولاد دی نو هغه اولاد به هغه خپل ځان طرف ته اړي. ځکه د ماشوم لومبی غېږ دا د مور مدرسه، د لومبی مدرسه د مور غېږ، نو هغه به خپل ځان طرف ته، او ډېر شي شوي هم داسې دي، بعضې خلکو کړي دي، نو هغه بچي چې کوم دي څه یهودیان شوي دي، څه نصارا شوي دي. نو دې کې الله پاک دا حکم بیانوي چې مسلمانان دی به مشرکان نو ښځو سره هم نکاح نه کوي او مشرکانو سړو له هم خپلې ښځې په نکاح سره نه ورکوي. ځکه وروسته الله پاک پخپله فرمایي چې دا مشرکان چې دي ور طرف ته دعوت ورکوي او الله مسلمانانو ته جنت طرف ته او مغفرت طرف ته دعوت ورکوي.